بسم الله الرحمن الرحیم. د مکې مکرمې نه د تګ سفر د مدینې منورې ته، او دا هغه لمحه ده چې د الله پیغمبر نشو برداشت کولی او مکې پسې زیات جړلي دي. د نبي علیه السلام په پخوانو کتابونو کې دا صفت و چې مولده بمکه و مهاجره بطیبه یا بالمدینه، پیدا کېږي په مکه کې د اخري پیغمبر او هجرت به دا کوي مدینې منورې ته. الله پیغمبر چې کله د مکې مکرمې نه وتو، مسجد حرام سره نږدې یو علاقه ده چې هغې ته ویل کېږي حضورا. هغه حضورا نن سبا د مسجد حرام حصه ګرځېدلې ده. الله پیغمبر مکې ته ودرېدو او ورته ویل چې انک لاحب بلاد الله الیه، یقینا ته د الله تعالی په ټولو ښارونو کې ما ته غوره او خوښ ښکارې. که ستا قوم زه نه یم مجبوره کړې، نو ما سکنتو غیر پاکستان غیر په بل ځای کې نه وي اوسېدلې. واقع سړی د بیت الله نه جدا کېږي او د مکې نه ځي په مکه په د پرېښودو نه نو ډېر زیات دردمن کېږي، او هغه منظر د الله د پیغمبر د جدایۍ د سړي مخې ته الله تعالی دې موږ د مکې مکرمې نه مکمل هېڅکله نه جدا کړي، تر څو چې زموږ په بدن کې ساه وي. الله دې موږ بار بار دلته راولي. ابراهیم علیه السلام دعا ده، رب اجعل، یا الله د خلکو زړونه وګرځئ، فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم. سورة ابراهیم 37 آیات کې وایي الله د خلکو زړونه وګرځئ چې دې طرف ته میلان کوي. نو مکه مکرمه د مینې ښار دی، د نبي علیه السلام د پیدایش ځای دی. دلته کې 50 کاله تېر کړي دي، 40 کاله همداسې 10 کاله د نبوت دعوتونه یې کړي دي. دلته صحابه او دلته د پاک قدمونه لګېدلي دي. نن موږ د مدینې منورې سفر کوو. الله تعالی ته سوال دی چې الله تعالی موږ روان یو مدینې منورې ته. نبي علیه السلام چې کله هجرت کو، نو په لاره باندې د درې واقعات راغلل، هغه تفصیل غواړي، خو د ټولو حاصل دا دی چې د الله پیغمبر خفه و مکې مکرمې پسې. الله تعالی په لاره کې د تسلی دپاره د 20 سپارې د سورې قصص آیت نمبر 25 نازل کو. الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. یقینا هغه ذات چې تا باندې قرآن پاک فرض کړی دی، هغه به تا خامخا راولي واپس د هغه د راتګ ځای ته چې مکه مکرمه ده. نبي علیه السلام بیا مکه فتح ته ولاړ. نو دا آیات نازل شوی په لار د هجرت باندې دپاره دا چې کومه علاقه باندې تېرېږو دې ته ویل کېږي ابو شهره. امام بخاري چې کله دویم جز شروع کوي نو په هغې کې لومړی غزوه راوړي، باب غزوة العشیره. څوک په سین سره وایي عسیره او څوک په شین سره وایي العشیره. دا هغه مقام دی چې نبي علیه السلام کله خبر شو چې د ابوسفیان قافله راوتې ده، نو په هغې پسې راووتو د نیوو په غرض باندې، لیکن هغه ترې نه بچ شو او شام ته لاړ. نو لومړۍ غزوه د مدینې منورې د هجرت نه بعد تقریبا دا شوې ده. دا علاقه ته ویل کېږي العشیره، لیکن دلته جنګ نه دی شوی. خو غزوه ته ځکه وایي چې د الله پیغمبر راوتي وم په دغې غرض باندې. بیا چې کله واپس د شام نه راتله ابوسفیان رضی الله عنه، هغه سره ډېر مالونه و، د دې دپاره ګټل او تجارت یې کوو چې مسلمانان په خلاف به نه استعمالوي. د الله طرف نه دا امر و چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. مؤمنانو ته الله تعالی د جنګ اجازت ورکړې ده او الله د دې په مدد باندې قادر دی، ځکه په دې ظلم شوی دی، د کورونو نه ایستلي شوي. نو بیا چې کله واپس راتلو او نبي علیه السلام ورپسې ووتو، 313 صحابه کرام ورسره. نو 18 د رمضان دویم کال د هجرت کې بیا غزوه بدر الکبرا شوې ده، چې هغه ته یوم الفتح وایي، یوم الفرقان وایي، او د بدر مشهوره غزا ده. سورة آل عمران کې او په سورة انفال کې الله د هغې تذکره کړې ده قرآن پاک کې. خو دا علاقه چې ده دا عشیره ده، د دې زیارت تاسو مدینې منورې د دوو لاوو ترمنځ ده. نو دا لاوه دې ته وایي کله چې چېرته غر آتش فشا چې ورته وایي دا وچوي او د هغې نه دا اور او لاوه راوځي، نو دا چېرته پخوا آتش فشا غر داسې شلېدلی دی او هغې نه دا ډېره لاوه راوتې ده. دې لاسته هم دا خو ډېر کافي حدودو کې دا د مدینې مخصوص انشاءالله یو په وخت کې 20 منټو کې مونږ مدینې منورې ته ورداخلېږو. دا حدود دي، نو دا حدود دي د مدینې منورې، دا د دې سر دي او د بل سر چې کوم دي نو هغه اخوا دي. یو تحرة الواقم وایي او بل تحرة المکرمې نه روان یو مدینې منورې ته. نبي علیه السلام چې کله وایي مکې نه راووتو، نو سیرت کې دا واقع ذکر ده. اسماء رضی الله عنها، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مشره لور، عایشه رضی الله عنها مشره خور، د هغه فرمایي چې مونږ ته پته نه وه چې د الله پیغمبر په کومه باندې لاړو. دې کې یو جن اواز و، جزا الله رب العرش خیر جزائه رفیقین حلا خیمة ام معبدی. الله دې غوره جزا او بدله ورکړي هغه دوه ملګرو ته
چې د ام معبد په خیمه ورغله چې ام معبد یو بوډۍ زنانه وه د مکې او د مدینې په لار کې به دا ونه دی مېلمستیا به یې کوله د مسافرو هلته د نبي علیه السلام معجزه هم ښکاره شوه هغه اوچه چیلۍ کې الله پی راوست اوږده واقعه ده سیرت کې دا ذکر ده او په صحیح سند ثابت ده عثمان رضی الله عنه فرمایي چې کله موږ د پیري دغه اواز واورېدو د اشعار هم واورېدم موږ ته پته ولګېده چې د ام معبد خیمې دا خو د مدینې په لار دی نو نبي علیه السلام مدینې منورې ته روان دی په تورات کې دا صفت د پیغمبر راغلی و چې نبي علیه السلام به هجرت کوي مدینې منورې ته دا ګوره دا د مدینې منورې لار ده زیارت وکړي الله تعالی دې هر یو مشتاق حرمینو شریفینو ته راولي سره زموږ بار بار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين